السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شروع کوم په نامه د الله چې بخونکی او مهربانه دی. دا هغه ځای دی چې نوخار ایریا ده چې کوم ځای د نن نه مخکې چې دنه مونږ دا تقریبا ویډیو کړې وه. اته ته 9 فوټه اوبه ولاړې وې. دا تقریبا د دې میټره پورې چې دا تاسو کتی شئ دا نښه ده. دا مکمل دلته اوبه ولاړې وې. زما د دې ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې د دې عوامو نه د دې ځای د خلکو نه معلومات وکړو چې څوک رالل دی له په دې سخت وخت کې چا یې تپوس وکړو او څه صورتحال تیر شو په دی باندې. نو تاسو سره یو دا ملګري دا کاکاجي دي مشران موږ سره ټول دغه دي. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. څنګه چل دی جی؟ خیر خیریت مزه کې څه صورتحال دی څه پوزیشن دی د صفایي په باره کې؟ مشکور یو تاسو ډېره مخکې ویډیو کړې وه راغلی وه دوباره تاسو خپل قیمتي ټایم مخکې راغی چې تاسو د کیمرې په دې سترګه باندې خلکو ته وښودل. جی هر سړی په خپل دغه کې لګیا دی فکر کې. بالکل د دې اپنی مدد آپ کے تحت چې دی خپل وس مطابق خپل کار کوي. خپله دا کسان دا رور وایي چې خپله په خپل دغه چې دا که نه مونږ لګیا یو او بل دا چې لکه دلي انتظامیه چې کوم ټیم دی نو هغې د طرف ولا اوسه پورې داسې قسم څه دغه نه دی شوی. اوس یو لیډ راغلی و د جومات پورې هغه غله غوندې ځای که تاسو کولی شئ دغه غله غوندې ځای صفا کوي وي چې موږ دونه وسایل نشته چې موږ یاره دا لارې چې دي یا دا نالې چې دي دا واش په هغه غرض باندې زه رالم. ما یو کلیپ کړی دی ټي ایم او چې دنه کوم ممبرانو ورسره چې دنه چیرمین هغه یې مونږ ته ووایي چې بهي هر یو څیز چې دنه مونږ د خلکو د ګاډي هم فري کړي دي مونږ دا دام دغه کړي دي. په هغه غرض خو بجلي هم دلته نه وه. ما ورته سپیشلي ووایي چې بس صرف او صرف د دې انتظام وکړئ صرف او صرف د اوبو چې یو جنریټر ولګوئ او بل په یو څو ګاډو باندې لو سپیکر یې ولګوئ. یو د صفایي دا مسله ده هغه خو زه بس هر سړی لګیا دی خو د انتظامیې د اړخه مطلب دلته کې څه نه ډنګ پنګ شته نه څه کسان شته نه څه داسې د پورې دا سیلاب تیر شو اوبه لاړې خلک خپل ځایونه هم صفا کوي. خو تاسو ته پته دې نه بعد به ډېرې بیمارۍ راشي. بیماری به ډېرې بالکل خطرناک وبا چې دا شروع د هغې دپاره څه سپری دلته نه ده شوی څه بل څه لکه تاسو اوس وکته که دی که دا خلک دلته د دې ځای را اوبه څښي که نه نو دې نه به لازم به بیماری پیدا کېږي. زیات جوړېږي نو پکار دا و چې که دی منرل واټر چاته نه شي رسولی د علاقې په سطح باندې یو ټینکۍ بندوبست کړو هغې کې صفا اوبه یې را دغه کولې په کولرو کې ځان له اوبه وړې نو دا مسله به هم نه وه چې یاره بوتل هغه ته میلو شو بوتل دلته میلو شو بوتل میلو نه شو. جی جی په علاقې په سطح به یو ټینکۍ پرته وه هغې کې به صفا اوبه پرتې وي نو په هغې نه به هر چا بل زه دا درخواست کوم که هغه د پی ټي آی که یا داسې که هغه نور دي که څوک هم دي اوس اوبه په خیر خیریت تېرې شوې د چا چې نقصانونه شوي الله د هیله صبر ورکړي. آمین آمین. چا چې نه دي شوي هیله د الله توفیق ورکړي چې د خلکو مدد آمین آمین زه آمین. دا دغه کوم دا اپیل کوم چې یاره دا ځایونو کې چې دې سپریګانې وشي څنګه نورو علاقو کې وشوې نو دې ځای کې دې پکار دی چې دا د بیمارۍ او لکه دا خو مین ایریاګانې دي که نه ځکه زمونږ لکه حکومت زمونږ دی د پی ټي آی حکومت دی د نور چا نه مونږ ګیله کولی نه شو. خو لکه مین مسله دغه ده داسې زو مونږ دا ایریا ګورو دا ټول لکه تاسو وګورئ دغه ګندګیري ده نو دې کې ډېر واړه ماشومان دي چې هغوی ته د صفا اوبو ضرورت دي. بېشکه بالکل لومبۍ مسله د اوبو ده. په کورونو کې زنانه دي چونکې خوراک بس یا څوک را رسوي څوک نه را رسوي دا د خلکو دغه وکړي بله وکړي لکه بس په خپل وس په مطابق هر سړی څه نه څه کوي د خوراک نه څوک نه پاتې کېږي. نه بالکل دا خو الله وعده کړې ده هغه به رسوي هر انسان ته. زه پوره کوم بېشکه لکه دا بیسک بنیادي څیزونه چې دي دا اوس دلته زموږ دي دا یو ګیس پایپ لیک شوی. وعلیکم السلام. ټلیفون بیا وکړو هغوی سره دغه وکړو دی وایي چې یاره موږ بیزي یو دا هغه دا تاسو کتی شئ جي دا صورتحال دی موږ راوستل هغه ګیس اوس ټیکۍ دلته جی لګیا دي پکې دا اوس وګورئ تاسو دا تاسو دې کې کتی شئ. الله دې اوس د دې شیز دپاره دا د ټي ایم ای ذمهواري دا د هغې ذمهواري ده. دا د پرویز خټک دا د هغې نه ده بالکل. دا د بل سړي ذمهواري نه ده ځکه چې اسحاق نشي راتلی چېرته بالکل کوڅې صفا کړي. پرویز خټک راتلی شي دا خو بلدي والا ټي ایم ای والا ذمهواری دي. ریسکیو ذمهواري ده چې هغوی ولا ټینکرې ورکړي ځای په ځای اوبه ولا ورکړي پریشر والا بالکل. دا اوس وګورئ دې کورونو دا اوس دا دې نه به دا خټې چې دی په 2 میاشتو کې هم نشي وتی. جی دا صورتحال دی. دا تقریبا اته نه ټولې ادارې چې کوم دي چې څوک پیسې اخلي نو الکه حکومت خو تاسو ته پیسې درکوي خو استعمال له ستاسو کار دی چې دا به ته څنګه استعمالوې. مین خبره دغه ده که نه د عوامو چې دا که نه مین څیزونه دا دي دا لکه دا وګورئ دا هر یو څیز وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا هر څه تباه دي. نو که نور څه لکه نشي کولی نو کم سے کم د دوی دا بنیادي حقوق چې دي 2-3 څیزونه خو
ډیر ضروری پکار دي سپری اوبه صفا لګمن صفائی نه وروړي نه جی جی چې موږ له بوتل او وروړي جی موږ لري داسې تنظیم وکړي چې هغه مستقلی بالکل چې یو ټینکې دلته کم سے کم د ټینکې او غټې چې دا ټول علاقو ته چې دا نو ته اوبه ملاویږي ټول علاقو له دي بل د ماشومانو د خوراک ډیره مسله ده مین مسلې دا دي ماشومانو د خوراک ور دي کې داسې ماشومان چې فیس کی جی بالکل په دا هغه چې هغه خوراکونو مراګونو سیستم چې هغه خراب شوی دی بالکل نو غټ انسانان چې کوم دی هغه په خپل حساب باندې ټیک دي جی آی کو یو خوري او نه خوري باندې پروا نه کیږي خو د ماشومانو لپاره چې دینو السلام علیکم کار دادی چې دغه کې دا زمونږ دلته دا پایپ لیک شوی د ګیس جی جی دینه مډیر دغه کېرو نو دا موږ د بیا فون وکړو جی د یوس راغلی په باندې کار روان شوی دی نو اوس پښې دی دغه کوي قاضي عثمان سے په وساتت باندې دا غو دا د سپیشل چې دا نو خپل چې دا نو هغه په سیده غټله سوال جواب یو سیز او پایپ لیک کنه دا هم چې دا نو ګیس کو ډیر غټ نقصان کوي انا الله تعالی دې رحم وکړي زمونږ په حال باندې کم علاقو چې کم خلک مشران شوی دي او جی او هغه ته د حکومت د طرفه سره ریلیف ملاویږي نو کوشش دیو کی چې دا هغه علاقې باندې چې کم مستحق خلک دي مین خبره دغه ده چې مستحق ته دا ورسی او بقاعده چې دا بهشکه لکه یو خبره زدا کوم چې برای مهرباني سوره سوشل میډیا دا انو دا خدای او د رسول نه ویریږي خاطر وکي چې کم سے کم د دې غریب او عوامو چې دا کنه د دې پکې چې دا شو کوی ما د الله د رضا لپاره چې اوس یو سیس تاسو ته میلاو شو نو دا ورسوي چې کم حقدار دي جی دې کې داسې کسانه ملي کوس دا مالت لکه زبا مثال ورکړم جی مثال به ورکړم یو سیس راغو نه خلکو لمدانی دي پکار چې ته د یو ته د یو سیس ضرورت ته او ته پینځه نه دا غم چې نه دا بل حق ته کنه دا روریا نه مثال افیکټیو دی خبره ته کوم لکه اوس ماته د یو بوتل د اوبو ضرورت دی جی جی نو زه به یو بوتل کوزه کارټن یو سم نه پینځه ما ضایع کړ هغه پینځه به د بل چا په کار براغلی بالکل دا خبره زبردست ډیره خپل خبره وکړه یاره د خپل روریانو هم خیال ساتي ټیک د زما مې افیکټډ بل به اوس تاسو یقینو کوي زمون کوړه وبني راغلي جی دا ما دا ټول د مالت ته رشتہ داران مې دی ما د چانه هیڅ شیم نه دی غشتي زه ولې مرو ما ضرورت نشته مین سیز دغه جی زه ولې والم نو داسې د هر سړی را مخ کې شي خپل ریسپانسیبিলিټیز دی پیژن چې بای کم خلک چې دی افیکټډ شي د لپاره منډه ترلا پکار ده مین خبره ده بیا هغه خلک دم ځان متلی چې بای ما ته سونه ضرورت ده بس چې سونه ضرورت ده هغه مطابق ما سره د خوا کې کور والا چې د هغه دغه لوګ بالکل نو دام زیاته ده دا هم تاسو پکېږي کنه په ورځ د آخرت په تاسو د ارسنه کیږي د ټول لاول جی د تاسو مو اپیل استاسو د کیمرې په وساتت ته چې لاول دې موږ ته د سپری تنظیم وشي جی او بیا د راته د صفای تنظیم وشي او د اوبو تنظیم دا درې سیزه جدن دا مین مسائل دي دا بالکل بیسیک دا چې ګونه لري دا د السلام علیکم څنګه د لرو خیر ده دا بس دا غریبانان چې په خپل لګیا دي تاسو زموږ طرف ته د اوپر هغه ډېر زیات یو د سیویج سیستم تقریبا ټول خراب جی دا ویډیو مخکې ما کړی و دا تقریبا دغه هغه پورې مونږ راغلی و راغلی بیا هغه سره پورې تاسو وګورئ او جی زموږ طرفون ته لګ ټول ته وبتلې ویل لګ په ټایم باندې نس امدادي کاروي دا دغه ټول د مالات مشران راغون شوې د نس امدادي کاروي ټیم راغلی نو څوک مشر راغلی چې د دې پښتنې کړې وي د دې مسایل مخ کړې البته ټول باندې اوس پورې لګ ټول سیویج سیستم ډېر خراب دی رسته دی عثمان لادي دی ټول لګ ایسي دی ټول منډه کړلې وای او جی ټول خپل سر نه خپل سر لګیا دي اسمه امدادي کاروي نه دا څوک سپورټ تا لکه دې تلاري ایت لیست نو څنګه د لاري پورته صفای کړه کم سے کم صفائی اوبو سپری دغه بس بالکل درې غټي مسلې دي دا خو جنانو پکار دي بیسیک د سکلو قابل نه دي بالکل ما ورته وای چې موږ لکه منل واټر ور چاته نه رسي جی بالکل د ټینکې هم نه کړی ټینکې هم نه کړی ان شاء الله نن یا سبانه به دوبو کې شروع شي هغه کوم د حساب کو چې هر کور ود درې شنو نه راکوي ان شاء الله بجلی مرغه دا سم مخکې جی جی هغه کوي هغه اور په دغه ځای نه راځي بالکل فکر کوي مستر سره ولا هر څه ان شاء الله او زمونږ دغه واسطه بس صرف او صرف تاسو واسطه دن رسول
او دغه مخکې. کیس والو ګورې ټیم مې راوستل. بل دي دا هم یو دغه دی چې دا څنګه ما تاسو ته ووایي جی دا یو پیره به دا خبره بیا هم وکړو جی. چې مستحقین لا اولین ترجیح ده. اولین ترجیح مین خبره دا ده ګورئ دی کې ښه خلک نور هم خوشي غریب ته اصل کې خپل حق نه رسینو د دې د وجې چې دا کنه دا بالکل ټول زمون دا چې کوم او دا ایریا بالکل دوی به چرته چې دی خو کیمپ ته نشي نشي تللی، حقیقت دی. صحیح خبره ده. پسې د غم به زه کوم بالکل. دا زما درد او غم دی او جی. چې د درد او غم زه ونه کم که نه دله جی. څوک نه دی چرته تللی شي او نه دله څوک راتلی شي. حقیقت ته دا مین خبره دا ده دا اوس تاسو کتی شئ دا صفایانې لګیا دي دی په خپل سر باندې هر یو څیز دغه کوي. په الله رحمت کوي، الله دې صبر ورکړي. الله دې رحم وکړي. السلام علیکم. ښه یې خیر دی. السلام علیکم. دې سره خبرو کې دلته ضرورت ده سره دغه څه نور څه بیسیک بس الله تعالی دې رحم وکړي، الله دې زمونږ نه رضا شي او الله تعالی دې زمونږ مشران چې څومره دي هغوی ته دې الله تعالی هدایت وکړي چې سپیشلی دا بیسک چې کوم د مسایل بیان کړل نو د دې خو فوراً چې دنه بالکل انتظام پکار دی ځکه چې دا هر یو سیز نو لکه دې کې به څوک دی خوراک څه به وکړي او دې کې به دی دغه څه وکړي او هلته دا مین مسایلو او د الله د رضا لپاره ټولو سره دا شیر کوي د دې درخواست او د ریسکیو 112 نه ځکه چې ټینکر یې سره دي او جی ټي ام ای سره زوم مخکې چې دا نه دلته کې کم ټي ام ای والا سره دغه شاته ګراوند کې چې کم دغه د هغې کور هغه به راوباسو تاسو به راسره یې پریشر وبو دا به کوو دا ټول هر یو څیز به دغه کوو مخامخ یاره هغه هغه بورډر غوړي جی بس ټیک دی دا تاسو کته شي تاسو اخوا شي جی دا اوس دا وګوره دا کم سے کم چې دې کورونو کې چې دنه وو تا ته فوټه وګ راغلی وي او لکه ډېر غټ بد صورت حال دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي تاسو ځئ مورې تاسو اخوا سایډ ته شئ دا حالات دي برای مهرباني چې څومره چې دنه بلني والا دي دا ټوله بالکل حقیقت دی نو بس دا هر څه خو تباه شو لکه دې نه بعد په دې لکه څه نوې دغه به صحیح خبره ده بالکل خبره چې ټول پر اساس دې سره تاسو نه مونږ اجازه غواړو ان شاء الله نیکسټ ویډیو چې دنه هغه مونږ دغه کوو نو تاسو مونږ سره اوسئ او چې څومره هم کېږي د الله د رضا لپاره د دې د اواز دنه نورو خلکو سره شیر کوي ورسوئ چې کوم اعلی حکام دي چې هغوی ته دا اوازونه دی ته ورسي دا بدرې کې د اخره کې وته چې دا درې دغه ایشوز چې دی نو بیا مو وایي جی مین مسله دی ته سپری دویم نمبر صفایي دریم نمبر اوبه دا چې دنه دا بالکل چې دا که نه چې دې کې یو سیکنډ هم چې دنه هغوی ضایع نه کړي چې دا ډایرکټ په ډایرکټه چې دنه دی سره دی ته د دې انتظام وکړی شي ډېره ډېره مننه ستاسو ټولو اجازت غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د الله په امان